ومنګه دا خبره ځلې انتظامیه ته په ډاګه وایو چې یوې غاړې ته تاسو یو جرګه جوړه کړه او د هغې جرګې وایلیشن وکړو اے سی یوه خبره کوي اے ډي سي بله خبره کوي تاسو خو منافق خلک یې احتجاج چې موږ کوو کم مشران چې په دې کې ګرفتار شوي دي صدر عبدالرحیم صاحب یا زمونږ خالد محمود صاحب یا زمونږ د دې تحصیل میر چې دی شهید علي خان سره د خپلو ملګرو چې هغه ګرفتار شوی دی که چېرې په 2 غنټې کې زمونږ دا مشران آزاد نه شو نه زمونږ دلته به هم درنه جاري او سبا به شټل ډاون هم موږ کوشش کوو چې د هغې اعلان وکړو ټوله مینګوه به موږ بندوو ټول خلک په موږ راوباسو موږ پر امن احتجاج کوو زه د ټولو سوات ته هوټلو ته دا اعلان کوم چې د سبا نه به زموږ ټولې هوټلې بند دي او نن به هم چې کوم هوټل دا زما د پیغام واورېدو بحیثیت جنرال سیکرټري وکیل احمد دا اعلان زه جاري کومه چې هغه دې فوراً دلته راورسي ولې دا د سوات مسله ده دا زموږ د قوم مسله ده دا زموږ د هغې شي مسله ده چې دلته دا کاروبار به زموږ ختم شي او موږ خو په سوات خو هوټل دی سوات کې کاروبار کم دی زموږ خلک بهر مزدوریانې کوي او دلته هغه راوړو او موږ یې په کورونو کې خورو او دا لږه ډېره کاروبار چې دی هغه هم موږ ته دغه نه پرېږدئ نو موږ د ضلع انتظامیې موږ په د دې خبره غندنه کوو چې ضلع انتظامیې همیشه هغه پاټ ادا کوي چې هغه د له پاسه نه حکم مني د هغو خپل څه سوچ او فکر پکې نه استعمالېږي که په بایپاس باندې د ناجایز ګرفتاریانې وشوې یا د ناجایز د اپریشن په مد کې چې کوم هغې دا هوټلې ورانوي مونږ پرزور د دې مذمت کوو او دا حکومت وخت هم وایو او انتظامیې ته هم وایو چې پورې طور پر دې زمونږ دا ګرفتار زمونږ ملګري ټول چې دي اجر آزاد کړی شي دا د سوات سره ظلم دی زیاتی دی ځکه چې سوات د سیاحت یو پرامنه ملک دی دلته کې مطلب دا دی چې دلته د سیاحت تباه برباد شو دلته د خلکو غټ تکلیف دی خلکو ته په سوات کې د پلټ خلک لا بال شوی نه دی چې دوی یو نوی عمل شروع کو هغه د اپریشن په مد کې هغې ګرفتاریانې وکړې په دې کې ډېر خلک ګرفتار کړل نو زه پرزور مطابق چې پورې طور پر دې دا ګرفتار خلک آزاد کړی شي او دا اپریشن دې بند کړی شي